چې اے ګډبا چې کوم رزق الله تعالی مال مقرر کړو نو ما د هغې د حاصلولو کوشش وکړو، حاصل مې کړ، خو تا راله د خولې نه وویسته. دا ګډبا چې هغه ټیم کې لا یهودي دی، ایمان یې نه دی راوړی، هغه چې دا واورېدل ویل چې عجیبه خبره ده چې زناور ته ګوره په داسې حال سره یعنې داسې زبان قال سره چې کوم دی هغه لګیا دی او خبرې کوي. نو هغه شرمخ ورته آواز وکړو چې ته خو زما په خبرو باندې تعجب کوې چې زه زناور یم، شرمخ یم او زه خبرې کوم. او ورته هغه شرمخ ورته وویلې چې ته خو زما په خبرو باندې تعجب کوې، خو زه په هغه شخصیت باندې چې کوم د دې کجورو په دې باغونو کې دی، یعنی مدینه منوره کې دی، زه په هغه باندې تعجب کوم، زه د هغه حالاتو ته حیران یم. یعنی ما د دغه ډېره د حیرانتیا خبره ده. دا ورته څوک وایي؟ هغه شرمخ ورته وایي. نو بیا د پیغمبر علیه السلام هغه شرمخ یو دو صفتونه بیان کړل. څه وویلې؟ ابو هریره سے فرمایي چې هغه شرمخ آواز وکړو چې زه حیرانتیا کوم، زه تعجب کوم په هغه شخصیت باندې چې کوم د کجورو باغونو کې دی. یخبرکم بما مضى وبما هو کائن بعدکم، چې دغه پیغمبر تاسو ته خبر درکوي په هغه څه باندې بما مضى هغه چې تیر شوي دي، چې څه مخکې شوي دي د هغې هم تاسو ته خبر درکوي. وبما هو کائن بعدکم او په هغه څه باندې چې رستو ستاسو نه راځي، ستاسو نه رستو څه کېږي په هغې هم تاسو ته خبر درکوي. یعنې څه چې پخوا تیر شوي دي، مخکې تیر شوي دي، هغه هم ټول تاسو ته بیانوي او د راتلونکي وخت حالات هم تاسو ته بیانوي. ته خو زما په خبرو باندې تعجب کوې، خو زه د هغه شخصیت شان او مرتبه باندې حیرانتیا کوم چې هغې الله تعالی داسې علم ورکړی دی. نو دغه ګډبه چې کوم دی هغه یهودي دی، دی را روان شو او راغی حضور پاک علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو. هغه ټیم کې یهودي و او چې کله د شرمخ د خولې نه دا خبره واورېدله، دا انکشافات یې هغه نه واورېدل، نو راغې په پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو. او بیا ابو هریره صاحب فرمایي چې حضور علیه السلام ته دا حالت بیان کړل چې دغه شان د ما ګډې سره ولې شرمخ راغی، ګډه رانه وتښتولو، زور پسې شوم، ګډه مې ته خلاصه کړلو، هغه چې کوم بیا خبرې وکړلو، بیا راته هغه دا خبرې وکړلې. نو حضور پاک علیه الصلاة والسلام د هغه دا خبرې تصدیق وکړو چې آو دا هغه رښتیا ویلي دي، هغه شرمخ دا رښتیا ویلي دي. داسې نه وایي چې یاره دا خو زناور دی، زناور د خولې نه، اوس وګورئ زناور دی، د حضور علیه السلام معجزه ده، شان او مرتبه ده چې زناور هم چې کوم دی حقیقت باندې پوی دي. او هغه صاحب چې کوم په هغه ټایم کې یهودي او هغه راځي بیا ایمان راوړي چې دا خو یقینا چې دا کمال شخصیت دی چې زناور هم چې کوم دی د هغې کمال او شان چې کوم دی ذکر کوي او هغه حقیقت هم دی چې حضور علیه السلام چې کوم څومره حالات ذکر کړي. مخکې چې کوم حدیث مبارک نه د عمر صاحب ذکر کړ، دا بخاري شریف روایت دی. او دا دویم چې کوم دا باب المعجزات دا صاحب د مشکات کې د باب المعجزات کې دا نقل کړی دی.